ما بندو دا ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو. سید فضل الله موته سره حاضرین د دریای سوات یعنی دریای خیالي د غاړې نه. څنګه تاسو کتی شئ د اوبو سطحه کې اضافه شوې ده، مسلسل سهار داسې اوبه سطحه کې اضافه کیږي او روانه ده. دې خوا تاسو کتی شئ د دریای سوات غاړه د ډاګي مکرم خان مقام دی. دلته لاره وه، هغې هم لږ شانتې معمولي وړه. ورسره که موږ دې خوا ګورو نو دلته د سیلاب نه مخکې یو کور آباد شوی، دې نه مخکې چې کوم سیلاب و هغې نه مخکې یو کور آباد شوی نو هغې کې دې خوا کورونه وړي او هغې نه بعد یو کور پاتې شوی و. هغې کې هم خلک اوسېدل، هغه هم دغه د یوړو تاسو مخامخ کتی شئ. او دلته دا مقبره ده نو تاسو کتی شئ. مقبرې کې هم دلته قبرونه، دوه درې قبرونه دې ځای نه مې وړل. اخوا لاندې کېدی ځکه نه شم چې اوبه دغه دي، دې خوا دغه لاندې اوبه بیږي او کمرونه غورځېږي. او څنګه تاسو کتی شئ زموږ په پیج نه انشاءالله تاسو ته یو د دې ځای نه لایو اپډیټس درځي د سیلاب باره کې یا څه دغه شانتې، ځکه چې دا د چارسدی مقام دی چې لومبې دلته سیلاب وغیره راځي او دې نه اخوا بیا ځي اخوا خیالي پول وغیره ته. نو هلته هم زموږ ټیم ولاړ دی، به تاسو سره لایو اپډیټ درکوي. او لا فلحال زه تاسو سره دې ځای نه اپډیټ دا درکوم چې اوبو سطحه کې معمولي اضافه شوې ده. د انتظامیې د طرف نه هم دا خبره کیدی شي چې سیلاب څه خطره نشته فلحال. خو که بیا موږ وګورو د صورتحال ته وګورو، سیند غاړه سهار داسې موږ ولاړو نو دلته وختي داسې اوبه کمې وې. مخامخ چې تاسو ته دغه ښکاري دا لاره دې چې لاندې اوبه بیا دې ډېرې لاندې وې، اوس ورو ورو اضافه پکې شوې ده او تاسو کدی شئ چې هغې لارې باندې هم اوبه راپاسه راځي. موږ دې خوا ګورو که د اوبه لږې غوندې معمولي نورې هم زیاتې شوې، بس دې خوا دا یو مقبره ده او دا یو ډیپه ده. دې نه بعد خوا بیا کم کلی دی نو هغه لاندې دی، هغه به هم د دې کو لږې اوبه زیاتې شوې نه خوا کلي ته به ورځي. خو لاسه د هغه نشته. دلته کوم پولیس اهلکار چې دي هغې هم راغلي وو سهار، داسې انتظامیې والا هم راغلي وو، کوم چارسدی انتظامیه. دې نه علاوه پرون صوبایي وزیر پل شکور خان هم دې خوا دوره کړې وه او انتظامات یې کړي او هدایات یې دا ورکړي چې سیند غاړه کوم کورونه دي دوی خپل حفاظتي اقدامات وکړي او دغه ځای نه خالي کړي. تاسو دې کې ګورئ هغه خوا یو لرې یو کور ښکاري، دغه کور کې نه هم سامان وغیره اوښکي دي تللي دي، خو فلحال لا هلکه پکې شته. پولیس ورته بار بار ویلي دي دلته ولاړ دي چې دا کورونه خالي کړي، خو خیر هغې کوم سامان و هغه تې اوښکو خپله تې هم اوس لاړل د پولیس په وینا په مطابقه. خو لا فلحال پکې ځي راځي تللي نه دي داسې خاصه. نو کوم کورونه چې دي دې نه لاندې اخوا چې بره کورونه دي هغې ته هم دغه ده چې خوا کې اوسئ نو داسې لږ احتیاط کوئ، خپل کورونه ورسره دغه کې خالي کړئ. او د انتظامیه بار بار همدا خبره کوي. زمونږ یو سینیر صحافي د هغې دا اوس رپورټ کو سراج صاحب چې انتظامیې د طرف نه ویلي شوي دي، کوم ډپارټمنټ چې دی د متعلق هغې وایي چې د سیلاب څه خطره نشته په چارسدی کې. خو بیا هم دلته مونږ وګورو نو دغه سیلاب خطره معمولي شانتې ښکاري، ځکه چې دې کلي والا خلکه ډېر وخت نه دې سیند په غاړه اوسي نو دوی وایي چې دا د صورتحال نو بیا مونږ خپل احتیاط کوو. خو انتظامیې د طرف نه دغه بار بار ویلي کېږي چې د سیلاب خطره نشته. خیر دا به کتی شي او که مونږ به را تپوس وکړو کوم زمونږ ذریعې د هغې د تپوس مونږ وکړو نو هغې وایي چې د اوبه در روانې دي بخاو کې اضافه شوې ده کوم سوات سایډ نه خوا چې کوم دا سیند راغلی دی. او که موږ د اوبو خبره وکړو نو ذرایعو تر مخه چې 95,000 کیوسیک اوبه چې دي دا مونډا هیډ ورکس باندې اوس ریلي روانه ده او تیریږي چارسدی په مقام دغه شانتې اخوا خیالي باندې خیالي پول سره. نو دغه اپډیټ دی اوسه پورې او تاسو کتی شئ چې دا کوم دغه دی داګیا مقام دی هلته اوبو دا صورتحال دی. دلته مونږ خبرې هم کوو کسانو سره، خو لا فلحال تاسو د دې باره کې اپډیټس وغیره درکو، تاسو ته منظر ښایي چې اوبو څه صورتحال دی. دې خوا تاسو کتی شئ کوم چارسدی پولیس چې دي هغې هم دلته را رسېدلي دي او خلکه د دې لاره د لنډ ځایونو نه دغه کوي منې کوي چې تاسو مه ورځئ د سیند خوا ته. دلته دا کمرې کوي او غورځېږي سهار داسې روان دي. تاسو ته زه وښیم دا کور دی، دې کې خلک اوسېدل خو کډه ترې پرون تلې ده. دې ځای کې د دې چاردیواري وه
او ورسره کوم موږ ګورو دا یو لختې دی اخوا پټو طرف ته تللی دی اوبه دغه کېږي دې باره کې دې یو کس را سره ولاړ دی یوه خپله پېژنګلو را سره وکړي او دې باره کې به دې تاسو ته هم اپډېټ دی ستاسو نوم څه دی زما نوم صغیر احمد دی جزیره ترنو اوسېدونکی ما په ډډاګۍ کې زمینداري کوم ټیک او دا لختې څنګه دې باره کې لږ اپډېټ راکړې دا کله یوړه او څه وجه وه دا خو جي دغه 2028 کې دغه بل سیلاب راغلی که نه 22 کې په 23 کې دا هغه وختي وړو خو دې چې ته کې چا څخه ور ونه کوه په دې باندې خو یو ډېر جیره ځمکه وه بیا چې بیا کله یوړه دې سره نو دا کار وشو چې بیا ورته دلته کې د شهدا خان د سوزي پیدا کې چې یو والا سره کو جوړه ناقب لګولې هغه ناقب ورته کوم نه دا یو کال چې موږ فصل خورو سره روان کال کې موږ بول محروم شو او دا موږ ته وایي چې دې باندې څومره فصل خوا مخکې دی او دغه پټي په آباد څومره جیره بس باندې چې 32 جیره بس مکه اوس پورې آباد و یو کال په مخکې څنګه تاسو کته شي دا دې بیا هم دا دغه یوړ لختې اخوا په څومره جیره باندې نه مخکې څنګه دغه مخکې یو 32 جیره با اوس په مکه څنګه یوړ لګه په پاتې راغله کدا چې وبو ضرورت ته وبو ته حق نشي ها او بل حال اوس اخوا څنګه وبو کم پټي چې آباد دی هغه څه خطر شته کو نه خطر خو د پټو دار چې دا سینج کمر کې دا غورځي او بو ته حق نشي او سره رواني کړي کمره او کمره جی کوي ټیک ته جی څنګه تاسو ورېدل دا خو مخکې عمر زو تاسو ته اپډیټ درکو چې کمره وې د اوبو د وجې هغه هم دغه غورځېږي او کم پټي چې دي هغه غورځېږي او تاسو کتل زموږ د روان دغه د لختې لږ شاته پاتې هغه هم یوړو نو دلته د اوبو هغه کم سیستم چې خوا شاته پټو ته هغه اومه خراب شوی دی او دا ځل د خوا د دې کلي کم زمینداران چې د هغې فصل خرابېدو دغه ده نو متعلقه حکامو ته پکار دي چې دوی له په لومبې خو دوی له څخه ورکړي شي سیلاب نه بعد اوس چې سیلاب دغه شي نو لومبې د دغه مو شي چې دوی د فصل تباه نه شي ځکه چې دوی د کال دغه ټوله سرمایه وي دې پنځه وځه وګوره دا تاسو کتی شي دا مقبره ده او دغه قبرونه تیرغه شوي دي روان دي مونږ خپل دینه پرونه کم یو څو قبرونه واغې کم څنګه تاسو کتی شي دا لاره ده او دا بیا دی نه خوا دا لږ ځای پاتې دي اوبه زیاته شوې نو هم دې خوا به هم اوبه راختلي وي تاسو کتی شئ دا ټول کلی دی بیا او دې نه خو آبادي دی مقبرې نه خوا سحر داسې چې د اوبو سره ارتحال نو دلته چې راکومې اوبونه تاسو دلته ځمکه ښکارېده او لخه وه انشاءالله دې نه بعد به لږ ساعت پس تاسو سره زمونږ انسټاګر صاحب د دریا خیالي د غاړې نه دریا خیالي د پول نه کم 400 مین مقام چې دلته نه حاضرېږي او دا هغه پوینټ چې ټول نه لومبې دې کلي ته سیلاب اوبه راخیږي نو زه به تاسو سره انشاءالله اپډیټ درکوم موږ سره اوسئ او دې نه بعد به اوس انسټاګر صاحب کوم زموږ ریډیو ډایرکټر دی FM 93 ریډیو دربار 400 او محبوب علي صاحب هغې تاسو سره د دریا خیالي کم پول چې 400 کې د هغې نه به حاضرېږي تر دې وخته پورې ما سید فضل الله اجازت ورکړې د لوی الله په امان